بسم الله الرحمن الرحیم. نو دا تاسو ته هغه د ثلاثي مجردو گردان صغیر ذکر شو. صحیح ده. د دې نه پس اوس گردان کبیر ته راځو چې ماضي څو گردانه کیږي، د مضارع څو کیږي، او بیا ماضي څو قسمه ده، د هغې خپل خپل قسمونو کې گردانونه او طریقې د جوړولو نو ول راځو ماضي ته. ماضي نو ماضي شپږ قسمه ده. څو قسمه ده؟ شپږ قسمه ده. ماضي مطلق، ماضي قریب، ماضي بعید، ماضي استمراري، ماضي احتمالي، ماضي تمنایی. صحیح ده. ماضي مطلق دې ته وایي چې بغیر د څه قید نه په تیر شوی زمانه دلالت کوي، که بغیر از قید دلالت میکند بر زمانه گذشته، چې بغیر د څه قید نه په تیر شوی زمانه څه کوي؟ دلالت کوي. لکه مطلب کان پکې نه وي، قد پکې نه وي، لام و غیره هیڅ شی پکې نه وي، لعل لیته پکې نه وي. نو تاسو ول یاد کړئ د ماضي مطلق د جوړولو طریقه. صحیح ده. نو ګوره ماضي کې څوارلس صيغې دي کنه. نو اول گردان چې دی هغه فعل فعلا فعلو، یا فعل فعلا فعلو، یا فعل فعلا فعلو. ټیک شو. نو چې کوم باب رالی، کوم ماضي رالی، نو غیر پر خپل مصدر ته بیزي. صحیح ده. نو هغه مصدر نه بیغه پېښوي دغه د ماضي جوړیږي. واحد مذکر غایب صيغه اول کې راځي دغه ته جوړیږي. لکه ګوره مثلا ضربه چې دی، ضربه ضربه ضربو، ضربه پېښوي در اصل ضربن بود. وایا ضربه در اصل ضربن بود، ضربه اصل کې ضربن وو. څه شی وو؟ ټیک ده. و ضربن صيغه مصدر بود او ضربن صيغه ده ای مطلب و ضربن مصدر بود، ضربن څه مصدر وو. چون خواستند چې هر کله اوغه ته خبره کې واحد مذکر غایب په ماضی مطلق بنا کنن، چې کله اوغه چې هر کله ماضی مطلق واحد مذکر غایب جوړ کی. ټیک شو. په طریقې وکړه چې ضربن دی کنه، نو حرف اول را بر حالت خود بگذاشتن، حرف اول بخبر حالت باندې پرې خودو چې دوات دی. ټیک ده. وثانی را حرکت فتحه دادن او دمل حرکت فتحي ورکو چې غری من عین کلمه ده، او ولام کلمه را پېښوي مبني ور فتحه ساختند او لام کلمه مبني ور فتحه وګرځول. ټیک شو. او تنوین تمکن علامت اسمت را حذف کړل، او تنوین تمکن علامت اسمت حذف کړل پېښ ولی لانه اماره الاسم، ذکر تنوین علامه ده اسم ده، الا التنوين ترنم مګر تنوین ترنم دا علامه خاصه اسم نه کنه، نو ذکر تنوین څخه حذف. نو تا الضربون گشت یا تا الضربن گشت ضرب شد، ضربن نه لاړې ضرب شو. صحیح ده. دغه سګوره فعل فعلا فعلو کی، فعل اصل کی فعلن وو. صحیح ده. فعلن صيغه مصدر بود د ستې قوي، فتح اصل کی فتحن وو. ټیک ده. او شرب اصل کی شربن وو، او دغه د سمع اصل کی سمعن وو. دې طریقه باندې نو لنډه دا شو چې د مصدر نصیره په د واحد مذکر غایب صيغه بذات جوړیږي، بذاتي جوړیږي. صحیح ده. او دا باقی نور صيغې چې دي مثلا ضربه ضربا ضربو، نو کته تسنیم مذکر غایبین جوړي، نو دسه و چې ضربه اصل کې ضربو څه شی وو؟ ضربو. ضربه صيغه مذکر غایب په ماضي معلوم و چې کله تسنیم مذکر غایبین جوړوله، نو اخیره کې الف راوړ. الف ضمیر، الف علامه ده تسنیه او ضمیر د فاعل. ټیک شو. ضربا شو. او چې کله جمع مذکر غایب جوړوله، نو اخیره کې و په ضمیر ده ما قبل سره ول، نو ضربو شو. ټیک ده. دا پر جمع مذکر غایب، او دغه و چې دینو ضمیر د فاعلم دی او علامه جمع مذکر هم ده. او به چې هر کله دغه جوړه مؤنث جوړه واحد مؤنث غایب، نو دا اصل کې ضربو کنه، ضربت اصل کې ضربو، نو ضربه اخیره کې تا ساکن نه وړه د پر علامه تانیث پېښوي، نو ضربنه لاړه څه شو؟ ضربت شو. صحیح ده. بیا باقی څه چې دغه نه جوړیږي ضربتا، نو د اخیره کې دغه الف راوړل، ضربت په اخیره کې او فتح ور کما قبل لا، ضربتنا ضربتا شي، فعلتنا فعلتا شي، فتحتنا فتحتا شي. صحیح ده. به چې کله جمع مؤنث غایبات جوړوله، نو د شلوي کو چې ضربت په اخیره کې سره وړو، د ضربت په اخیره کې پېښوي نون علامه جمع مؤنث او ضمیر د فاعل دی راوړ. نو متوه هو ضربتنا ضربتنا شو ضربتنا او فتحتنا
او سمعتنا دا شو صحیح ده کنه نو به دوه علامې تاني جمع شو په یو کلمه کې لکه یو علامه د تا تانیث د بل غنون ضمیر دی کنه نو هغه تای سکله حذف کړه نو څه شو ضربنا بلکې دغه شو دا ضربنا شو به تولر به حرکات راتله نو به ساکن کړه ضربنا شو فعلنا شو اكلنا شو سمعنا شو صحیح ده دغه طریقه باندې اور پیګ نه پیګ ف ابه کې دغه جوړه مثلا متکلم صيغه جوړه نو دغه جوړیږي د ضربنا اخیره کې کوم متکلم واحد مذکر مخاطب جوړه نو اخیره کې دغه راوړه پېښوي تا راوړه ضمیر د مخاطب مفرد مذکر نو ګوره ضربه ده کنه ضربته بشي به د ما قبل به ساکنه ک ځکه تتما تم او تتما تن دا فاعل لکه سره ضمیر د فاعل لکه او د په شدت اتصالي کنه شدت اتصالي نو غلام کلمه پېښوي ساکنه ک لام کلمه څه ساکن نو ضربتان به ضربت شي ضربتا هغه به لام کلمه ساکن نشو بعد ساکن څنګه نو تا خو ضمیر د متحرک دی کنه تتم به خو ضربت شي به خو دغه شي کنه د اخرنۍ کلمه د فعل چې ضربه ده کنه به اخرنۍ حرف دی تا خو اخر کلمه ده خو دغه دی دا خو ضمیر د فاعل دی اګه خو تغییر نه کوي خو مبني دی خو لکه چې کله ضمیر سره راغی نو د فعل اخر به ساکن کیږي نو ضربته کې به ضربته ویل کیږي ضربتي ضربتما ضربتم نسی ضربنا صحیح ده دې طریقه باندې بیا دغه صيغه جوړیږي ابه ضربتما تما اخر کې راول ضربتم هنا تویم پکې راول صحیح ده او بیا چې دغه د واحد مؤنث غایب جوړوله نو ضربتی شو څه شو بزغته زمیر دوی کوم تیب کې راول ضربتی ټیک شو به تما شو ضربتما او به ضرب نه دی کنه ضربتن څه ضربتن صحیح ده او ضربتو ضربنا دغه واحد متکلم شو بس ضرب اخر کې سره د ضرب په اخر کې تو راوړه نو ضربتو بشي به دغه به ساکن کنه ضربتو بشي او ضربنا هنا ضربنا ټیک شو ځکه د نون فاعل نه فاعل ټول ما قبل به ساکن کیږي ضربنا شو صحیح ده زید نه هور پریوته پښې کنه شوی نور په تفصیل دغه کې به راځي اشاره سرب کې ان شاء الله تعالی په زرادی کې ان شاء الله تعالی او مزه دغه صرف میر کې ک نو وسو دا طریقه خو معلوم شو ښه دا طریقه څه شو معلوم شو اوس ګوره چې هر کله ماضی مجهول جوړول غواړي هر کله چې ماضی مجهول جوړې پېښوي خدا خبره دا ورستو کوريګا ماضی ټیک شو دا وسوګه چې هر کله ماضی مجهول جوړې ماضی مجهول مثبت پېښوي مجهول او مطلق کا مجهولي مطلق نو طریقې رسیدان چې په کلمه زمور کې ما قبل اخر لبا کسر کنه او لام کې په خپل حل پرې دي لکه ضربان وڅ شي ضرب شي فعلنا با فعل شي شربنا با او سمعنا با سمع شي دا مجهول شو سيده فتحنا فتح شي ادوانه مثبت وګوره و چې کله ګوره منفي معلوم او منفي مجهول چې هر کله ماضي منفي جوړي نو په اول په ماضي مثبت کې ما نفي راوړه ما نفي معلوم کې هم مجهول کې هم او ما نفي صرف معنا کې عمل کوي خو لبس کې عمل نه کوي صحیح ده کنه نو ضربنا ما ضرب شي او ضربنا ما ضرب شي ته ګردان د سوي ګوره چې گردان کبیر د فعل مضارع د فعل ماضي مثبت فعل ماضي مطلق مثبت معلوم ٹھیک شو نو سوای شبه وای ضربه یو کس پاتې شبه وای ضربه نو دا ماضي مطلق شو او د دې څور گردان دي ټیک شو د دې معناګانې اوس مختصر یاد کړئ نو ګوره ضربه اکلا فتحه ټیک شو نو وایا اکلا ګوره اکلا ماضي مطلق معنا ګوره اکلا خوراک وکو اغه یو سړي پس ما په رسول کې ټیک شو صيغه واحده کړه غایب په ماضي معلوم ګوره ضربه وهل وکل اغه یو سړي منع وکل اغه یو سړي منعته ما منع وکل منعت تمنا ضربت تا وهل وکل ضربته ما وهل وکل ټیک شو وګو به مجهول کې ګوره ضربه او هل شو اغه یو سړي ټیک شو او هله شو هغه یو سړی صحیح ده فتحه کلاو کله شو هغه شی صحیح ده د څه سره ازم
او معلوم کې څنګه منفي معلوم کې ما ضرب وهل ونکله هغه سړی ما فتح کول اول ونکله هغه سړی ټیک شو ما شربا سکل ونکله هغه ونس هغه سړی ما اکل خوراک ونکو هغه سړی صحیح ده دې طریقه باندې نو چار گردانه به ماضی مطلق کې شو ټیک ده او به چې د ماضی قریب ده ماضی قریب دته ویل کیږي چې دلالت کوي په زمانہ تیر شوی باندې چې قریب وي زمانه حال ده وایا ماضی قریب دته ویل کیږي نو چې هر کله ماضی قریب جوړول غواړي طریقه ګوردار وس چې هر کله ماضی قریب جوړول غواړي نو دا جوړیږي د فعل ماضی مطلق نه نو لفظ د قد با په اول فعل ماضی مطلق کې راوړي نو دینه به جوړ شي ماضی قریب ټیک شو چې ماضی معلوم کې راوړي ټیک شو چې ماضی قریب معلوم بشي که مجهول کې راوړي ماضی قریب مجهول بشي که منفي کې راوړي منفي معلوم بشي مجهول دي نو قد ضرب قد فتح قد فتحوه ماضی بل چې د ماضی نو دا طریقه باندې ګوره قد فتحوا مجهول قد فتحوا ما قد فتحوا ماضی منفي قریب او ما قد فتحوا ټیک شو بل د ماضی بعید ماضی بعید ته ویل کیږي چې لفظ د کانا په ماضی بعید داخل کې نه ماضی بعید ته ویل کیږي چې دلالت کوي تر شوی زمانه باندې چې بعید او جدا وي د زمانه حال نه چې بعید سوي حال نه نو طریقه جوړوي دا ګورم چې لفظ د کانا به اول په ماضی مطلق کې راوړي نو د ماضی مطلق نه ماضی بعید جوړ شي خو خبره ده چې د کانا کې زمایر بدلیږي لکه مفرد مذکر لپاره وکانه ویل کیږي مؤنث لپاره کانت ویل کیږي به مذکر مخاطب كنت مؤنث لپاره كنتي وګردان کان ضربه کانا ضربه طریقه به ماضی بعید گردان کیږي صحیح ده کان ضربه کانا ضربو کانو ضربو ټیک شو کان ضربه کانا ضربو کانو ضربو ما کان ضربه ما کانا ضربه ما کانو ضربو ما کان ضربه ما کانا ضربه ما کانو ضربو اخیره پوری ټیک شو دا ماضی بعید شو نو ګوره اوس د ماضی قریب او د بعید معناګانې یاد کړئ وایو قد ضربا تحقیق سره وهل کلی دی اغه سړي وهل کلی دی وکوي وهل کلی دی یا قد اکل تحقیق سره خوراک کلی دی اغه سړي ټیک شو ما قد اکل تحقیق خوراک نه کلی اغه سړي نه دی کلی صحیح او ماضی بعید کوم کان ضربا وهل کلی وو اغه سړي وهل کلی وو نه وو بکرځي شو دسي دي طریقه باندې کان اکل خوراک کلی وو اغه سړي صحیح ده كنت اكلت ما خوراک کلی وو ما كنت اكلت ما خوراک نو کلی ګور ما خوراک ونکو ما اكلت هنا ما خوراک نه دی کلی ما قد اكلت ما خوراک نه دی کلی نه دی کلی دی کې راغلی نه دی کلی ټیک شو څنګه نه ما قد اكلت ما خوراک نه دی کلی ما خوراک نو کلی ما كنت اكلت دته تاسو کې تا خوراک کلی وو كنت اكلت پوز تروي کې كنت اكلت تتلوي كنت ذهبت انت زنومه تلي زنومه تلي ما كنت ذهبت سيدا اغولار ذهبوا تبص ذهبوا لا نر ما ذهبوا سيدا اغو بوست ليش بهم ذهبوا بهم اغو بوست ليش نتوسل ما ذهبوا بهم اغو بونستش بس بنوش باغو بونستش بالبل سوي تجراوي كش لبيا بيش او كان بتغذي بس ده ماضي مطلق قريب بعيد کې لګي اجرا وکي سیده ګردانم پکې واړه دغه پکې وکي